زیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. د دې ځای نه په تخویفی دنیاوی باندې مثال پیش کړي د یو دنیا پرست چې نوم یې قارون و او شیخ القرآن د پنځپیر به وي چې په دې آیتونو کې تزهید عن الدنیا ده. علما وی چې دا قارون دا د موسی علیہ السلام تربورو د تره زوی و. د قارون د پلار نوم یسحر او د یسحر د پلار نوم قایس و. د قایس د پلار نوم لاوی و او د لاوی د پلار نوم یعقوب و. د موسی علیہ السلام د پلار نوم عمران و. د عمران د پلار نوم قایس، د قایس د پلار نوم لاوی، د لاوی د پلار نوم یعقوب. نو دا د آپس کې د تره زامنو تربورانو. دویمه خبره علما دا کوي چې دی عالم و خو دی منافق شو په شان د سامری. د دې دنیا د وجې نه دی لاړ منافق شو او د فرعون سره ځان شامله کړ. نو چې منافق شو نو انجام یې څه شو؟ قرآن په خپل هغه انجام طرف ته اشاره کوي. نو قرآن وی بسم الله الرحمن الرحیم ان قارون بیشک قارون کان من قوم موسیٰ وہ د قوم د موسیٰ علیہ السلام نا، وہ د قوم د موسیٰ علیہ السلام نا. فبغى علیہم پس زیاتے کو علیہم پدوی باندے، پدوی باندے یعنی پا بنی اسرائیلو باندے. سم مقصد؟ نو علماوی چې د موسی علیہ السلام بدنامه کولو لپاره یو زنانه راولېږله او زنانه له څه پیسې ورکړې چې ته ووایه چې موسی زما سره مخ تور کړی دی، یعنی زنا یې کړې ده، زنا یې کړې ده. او یقینا د چا مشر چې بدنامه کې که نه لکه ټول قوم چې بدنامه کې. پښتانه متل کوي که نه وي سل دې مړه شه خو مشر دې مه مړه. نو دغه شانتي د مشر بدنامه کېده دا د ټولې خونې او د قوم بدنامه کېدل دي. نو ځکه یې فبغا علیهم ووي، دا نه چې په هغوی څه نور څه زیاتی کړی خو هغه مشر د بدنامه کولو کوشش، نو دا د ټولو بدنامي وه. نو ځکه یې ووي فبغا علیهم په زیاتی وکړو په دوی باندې وآتیناه او ورکړی موږ دلره من الکنوز د خزانو نه ما هغه مقدار د خزانو ان مفاتحه. اوس دا مفاتحه نه دی یا خدا جمع د مفتاح ده، نو بیا په معنی د مخزن خزانه، او یا د مفاتح جمع د مفتاح ده، نو بیا په معنی د آله چابی. صحیح ده جی؟ ایک جمع د مفتاح لی نو بیا یاد ساته د دین هغه چابیانی نه دي مراده لکه کم چې خلکو کې مشهور ده. بېشکه آلت مراد ده خو آله العلم والاحاطه از تفسیر بحر محیط. جمع مفتاح بمعنی آلہ، آلہ نا مراد العلم والاحاطہ. نو زد آغی مطابق معنی کوم توجہ ساتا. وآتیناو او ورکڑو من دلارا من الکنوز د خزانونا ما آغا مقدار د خزانو یقیناً مفاتحہ علم لرل پا خزانو دد باندی، علم لرل
په خزانو د د باندې یا انداز بدل کا ان مفاتيحه بشکا راګیرول خزانی د د په علم کې لتنو بالعصبات خامخا درنی باوی په یو ډله اول القوه د خاوندانو د طاقت باندې په خاوندانو د طاقت باندې اے مراد تنس شو د خزانو خپل علم کې راوستله داغي حساب کتاب کول نو دا الا بلا کار نو دا ډیر بلا شک دغه ها نو عصبه د دې اطلاق د لسن واخلي صلیخ ته پوری کیږي دا د یو کس د دو کسو کار نه صحیح ده جی او کنه اے دا مفاتيح جمع د اے دغه واخلي د مفتاح واخلي بیا خو په معنا د خزانه دي نو مانو کا ان مفاتيحه بشکا خزانی د مانو بیا دا کوي بشکا خزانی د صحیح ده جی اے یو بل معنا کوما ان مفاتيحه بشکا اغه بکسونه د خزانو د اغه لوخي د خزانو د اغه دچکیان د خزانو د اوعیتون اے مفاتیح بمانا اوعیه اغه لوخه اغه کدوان اغه دیچکی اغه تینا مراد والا نن سبا کې وته بکس ویل کی اغه بکسونه تینا مراد او دا نو اغه طرف ته اشاره کوي ان مفاتيحه بشکا بکسونه د خزانو د یا ابن عباس سے معنی کوي مفاتيح هي الاموال ابن عباس سے سوی هي الاموال بشکا مال د خامخا درن بو بالعصبه پيودلا اول القوه د خاوندانو د طاقت باندې عصبه یو ډلې ته وي داسې ډله چې هغه ډېره طاقتور وي زورور وي نو د مال د خزانه نه ده ای دا په یو طاقتور جماعت باندې درنه به صحیح ده باقی دا خبره چې نری نری چابیانې وي په صلیخو کچرو باندې بتلي ولې د سره د یوټن خان نه زیات مال وکړه یا د سره د برش نه زیات مال وکړه ای د پاکستان د خزانې نه دې سره زیاته خزانه وکړه پاکستان خدا سي خزانه ده چې هر یو خوړه ال اخلاصيږي نه یقینو ساتي زم په ملکونو کې مالدار ملک پاکستان دی چې کم یو پیراغل په دواړو لاس واړم دی او لګیا دی خوري خو ختميږي نه دا داسې خزانه ده اے یا ساته هغه خبره چې څومره دي کنه اے په کچرو وړلې پلان کې او فلان کې دا ټول به سند خبرې د دې سره نه سند نشته دی صحیح ده نو ځکه ایزه وي اذا قال له وز د دې متعلق محذوف دی یو ورځ دی راوت فخر کوونکې او تکبر کوونکې چې کله قوم وکړه چې یاره دې فخر کې تکبر کوي نو قوم ورته وي اذا قال له کله چې وی دتا قوم دد سو ورته وي تکبر مکوا مستی مکوا ان الله یقینا الله کریم لا يحب من ان کوي مستی کوونکو سارا من ان کوي تکبر کوونکو سارا تکبر مکوا او یقینا تکبر بیکار شی دی تکبر چې کنه دا انسان پورې نه جوړیږي انسان کمزور دی د سره عاجزي خون کوي د سره انکساری خون کوي د سره تواضع خون کوي او تکبر جامه زما د الله دا او د الله نه چې څوک د الله جامه راکاږي نو زه په ایمان وای الله به پریدي چرته هم نه نو ځکه ایزه وي ان الله یقینا الله کریم لا يحب نخوخی یا من انا کئی مستی کونکو سارا یا دویم امانا تکبر کونکو سارا وابتغی فیما الٹوا پاغمال او دولت کی آتاک اللہ چی درکڑ دی تعالی اللہ سولٹوا الدار الاخرہ کور دا آخرت دا ورته قوم وي چې کم مال د الله را کړی دی کنه پاغي مستی مکوا تکبر مکوا اے پاغه مال دولت کې د کور د آخرت جوړ کا کور د آخرت او بل خبر ورته کوي ولا تنسا او مهروا نصیبک برخ اخپلا د مال حلال من الدنيا د دنیا نا
ولا تنسا نصیبک میر و برخه خپله حصه خپله په څه کې د مال حلال ګټه هغې نه تا څوک نه منع کوي یا دا معنی شوه یا دا معنی ولا تنسا نصیبک او مه هېروه حصه خپله د عمل عمل پکې کوه ښه یا د دنیا پسې مه لګه لغونې پکې عمل لهم وخره او باسه او بیا وی و احسن او خکوا د خلقو سارا کما احسن الله لکه چې احسان کړی دی الله الیک پتا باندې ولا تبع الفساد او ملټوا فساد فی الارض پس مکان کې معلومه شو چې دا مستی او دا تکبر دا فساد دی ځکه خو قرآن وی کنه ولا تبغي ملټوا فساد فی الارض پس مکہ کی ان اللہ یقینا اللہ کریم لا يحب المفسدین من آنا کئی دا فساد کا ان کو سارا قارون لی گیا شو طبہ آغا خوائی خونوا کنا دی جواب تے گو رکھا وی انما اوتیتو بے شک دا مال را کرے شوی دی ماتا علا علمین پا ہنر زما باندی عندی چیزاں کوما زفت تجارت کوما زدہ کوما بعضوی علم کیمیائی دا معنی علم کیمیائی زی ہے علا علمین پا هنر څه تجارت کومه دا اخلمه دا ورکومه دا اخلمه دا کوم دی کې لیږه شو یو دا معنی دویمه معنی قال او ان قارون انما اوتیتوها بشک دا مال را کړی شوی دی ماته علی علم په استحقاق زما عندي چې زه لایق یم د دې لایق یم خوار پڑا کو تاسو د دې لایق دا زما ما پورې دا خوند کوي ما پورې دا دغه کوي زه د دې لایق وه ته ځان ته وګوره غریب سړی مړه تا پورې دا خوند کوي علی علم په استحقاق زما عندي چې زه د دې لایق یم دا زما په لیاقت باندې زه د دې حقدار وم تکبر شروع جواب تے گو رکھا اولم یعلم آیا دے نہ پوئیگی ان اللہ یقینا اللہ کریم تحقیق ہلاک کری دی من قبلی مخی ددانا من القرونی دا پیڑونا من آغا سوکا و اشد چاگا دیر سختو منہو ددانا قوتا پتاکت کے و اکثر جمع او زیاد پنفرائی کے یا دویم انداز و اکثر جمع او زیاد پا جمع کولو دا مال کی پا جمع کولو دا مال کی فرعون تاو گورا نمرود تاو گورا چرتا لارو چرتا لارو ولا یسالو دو معنی توجہ ساتا ولا یسالو او تپوز با انا کریشی عن ذنوبهم دا گناہن دا دوینا المجرمون چی دا مجرمان دی ولی یعرف سورت رحمان روالا وی پرید آیات نمبر 41 گورا سورت رحمان آیات نمبر 41 گورا 27واں پارا یعرف المجرمون بسیماہم پی جندلیں باشی مجرمان پا نخو دا تندو دا دوی باندی یعرف المجرمون بسیماہم نو چې مجرمان پی جندلے شي نو بیا دا غوی نه تپوس ضرورت ته چې یاره دا مجرم دی او کنه دی نو ځکه ایزه وای ولا یسالو او تپوس با انا کړی شي عن ذنوبهم د ګناهونو د دوی المجرمون چې دا مجرمان دي یو معنی دویمه معنی ولا یسالو او تپوس با انا کړی شي عن ذنوبهم د ګناهونو د دوی المجرمون د نورنا المجرمون د نورنا اوس که څوک دا اعتراض وکړي نور عالم بھائی په زړه کې راغلی چې یاره ایزه ولا یسالو په نورو ځایونو کې راځي چې تپوس به کېږي
نو دا څنګه چللی هلکه ایز ولا یسالو چې کوم استفسار دی که نه تپوس نو دا د هغه معلومات دی نو د معلومات لپاره تپوس نشته یعرف المجرمون بسیماهم او چې کوم ځای دی تپوس به کیږي نو هغه تپوس د توبیح دی د ذلیله کولو لپاره دی هغه تپوس د توبیح د ذلیله کولو هلکه دا دی هغه دا دی اوس دا د ذلیله کولو لپاره صحیح ده جی او ایز نفی د هغه استفسار چې کوم د معلوماتي نو د معلومات ضرورت نشي یعرف المجرمون بسیماهم سورة رحمان صحیح ده جی نو ځکه ایز وی فخرج پس راووت دا قارون علی قومی په قوم خپل باندې فی زینتی په ډول او سینګار بد بلال واد نو دوه قسمه خلکو یو دنیا پرست یو دین پرست دنیا پرستو چوکته کنه او دا کاټن دا ځ خپل طرف نه مخه دا نه چې تاسو واقعي کاټن هلته کاټن شرطو خو بهرحال زه ته د دې دوه خبره کوم دا نخرو سره نوکر چاکر او سورلی روانې دي مخکې ته غلامان شاته نوکران دي او پس ټیس ټپاس کې ور خلاص دي نو چې کم دنیا پرستو که نه هغوی وتې تبه لکه د دې داسې مثال دی که نه زما ستا غوندې سړي په مخ کې چې دا ایګو ګاډی ته ښه شي که وایي ته یار داسې ګاډ یاره نو چې شخ وي داسې نو دغه مثال دی نو ځکه یې وایي قال الذین اوی هغه کسانو یریدون الحیات الدنیا چې اراده یې کوله ژوند دنیا یا لیتا لنا های های ارمان چې وی منګله مثل ما پشان داغې اوتیا قارونه چې ورکړی شوی د قارون ته داسې دبدبه منګله وی نو یارانو تا به بیا کته که نه تبه د بلال واده په ایمان وی اوس داسې ده که نه مونږ چې څوک وینو داسې که یاره وایي غټ خوند کوي چې داسې که نه چې دا کاټن یا چې ټین ټین کې کته راکوش تبه د بلال واده او څه وایي انه بېشکه دا قارون لذو حظ عظیمه خامخا خاون د برخې لوی دی او د لوی برخې خاون دی لوی برخې خاون دویم نمبر دین پرسته هغوی و غرق شه و تباه شه تاسو په ده پسې پسخېږئ په دنیا پسې لاسونه مروړئ او دنیادار ته وایي چې یاره لذو حظ عظیمه و غرق شئ دې پسې مه پسخېږئ او یاد ساتئ د لوی برخې خاوند هغه د توحید خاوند دی هغه د علم خاوند دی او که یقین دی نه راځي حامیم السجده وګوره 25واں پارا آیات نمبر 35 وګوره شابه تکړه حامیم السجده آیات نمبر 35 وګوره خبره د هغه وروستو نه شروع کېږي خو د نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم دا خبره ټول وشوي اخر کې سوي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم د لوی برخې خاوندان د توحید والا خاوند دی د لوی برخې خاوند د علم دی خاوند د علم صحیح ده خاوند د علم دا د لوی برخې خاوند دی د توحید والا دا د لوی برخې خاوند دی وقال الذین اوی آغا کسانو اوتو العلم چې ورکړی شوی ورته علم تفسیری سمرقندی خیسته معنی کوي هغه وی وقال الذین اوی آغا کسانو اوتو العلم چې هغه عزتمند شوي په علم چې عزتمند شوي په علم سوي ویل څه ورته وینا وکړه هلاک شئ تباه شئ ویلکم معنا هلاک شئ تباه شئ تاسو کوئ تاسو ثواب الله بدلا د الله ورکړه د الله خیر غوره ده لمن آمن د پاره د هغه چا آمن چې ایمان راوړی وعمل صالحا او عمل کوي نیک موافق د شریعت او بیا وی
ولا یلقاها او ناخلی دا خوی کم خوی اے دا چی ذکر شو لمن آمنا وعمل صالحا ولا یلقاها او ناخلی دا خوی الا الصابرون مگر صبرناک اے روز لاړه شپه راله روز لاړه شپه راله شپه کې څه وشو نو سبا خو چوټي ده اتوار پر